زد امن یو دغم په صورت دا باچا خان زد امن یو بیرغم په صورت دا باچا خان په صورت دا باچا خان زهاجی دا ترنگ زون ہمیشہ پا دن قربان زهاجی دا ترنگ زون ہمیشہ پا دن قربان پختونخوا او پختون دواړه ولی رستو دا دنیا نا پختونخوا او پختون دواړه ولی رستو دا دنیا نن د خیبر پختونخوا په ټوله تحصیلونو کې نن په افغانستان کې نن په امریکا کې نن په سعودي عرب کې او نن د دنیا چې څومره ملکونه دي او هلته کوم ځای پښتانه دي او د پښتنو نه علاوه چې په اقوام متحده کې هم دا ورځ چې ده د دې قرارداد منظور شوی دی او د هغې قرارداد په ذریعه باندې نن په ټوله دنیا کې 2 تاریخ چې دی دا منځلی کېږي دا د هغې بابا فلسفه وه چې نن مونږ پښتانه د هغه د اتفاق او د اتحاد خبرې چې دي د ننني وخته پورې مونږ راوړي دي او مونږ یې کوو خو د بابا په هغې خبرو باندې چې دی زمونږ لا د اوسه پورې چې دی نو نظر هم کار نه کوي او زمونږ په ذهن هم کار نه کوي مونږ لا د بابا د فلسفې 10% چې دی نو هغې ته مونږ نه یو رسېدلي که چېرې مونږ د بابا په فلسفه باندې ځان پوه کړو نو بیا به پښتانه چې دي دا به یوي بیا به زمونږ او ستاسو اتفاق او اتحادي بیا چې چېرته زمونږ یو مسله راځي بغیر د جنګ او د جدل نه به هغه مسله چې د هغه حل کېږي ځکه که مونږ په صحیح معنو باندې د بابا پیروکار جوړ شو نن ورځ چې کومه منظرې کېږي پکار ده چې مونږ هم دلته ناست یو په دې لوز او په دې قول چې مونږ به د بابا دا میشن په حقیقي طور په عملي طور به مونږ دا تحریک چې دی دا به جاري ساتو او دا که خپلو بچو ته خپلو نسو ته کړوسو ته پاتې کوو نو چې هغوی هم په دې خبره باندې پوه کړو او دا زغل چې دی دا همدغسې روان لکه څنګه چې مونږ ته پاتې شوی دی او مونږ به چې سبا لاړ شو نورو ته به پاتې کېږي خو چې دا ونه درېږي نو په دې لوز باندې که تاسو مونږ دا خپل چې کوم ناست شو دا لږ کسان یو هغه یو کس و دومره جدوجهد هغه کړی و او دومره هغه خپل خلک د دې دپاره تیاری کړي و چې هغوی مرګونو ته مخامخ شوي دي خو هغوی نه ټوپک ته لاس کړی نه یې لوړ ته لاس کړی نه یې د هغې نه ډډه کړې ده وروڼو باچا خان چې و هغه د هغه ټول جدوجهد چې و د عدم تشدد د فلسفې نه د هغه ژوند تاو شوی را تاو شوی دی په هغې باندې خپل ژوند تېر کړی دی دا یو ډېره ګرانه لاره وه داسې ګرانه لاره وه چې لکه یو سړی به لګېدو د قڼې د پاکېدو به نه او بل سړی به یې وهو په سپېړه باندې خو د هغه فلسفه دا وه چې تو به هغه د ګزار نه ورکړې او که یو ګزار دله په یو مخ در کړي نو تو به تر بل سلمه کې نو دا د هغه فلسفه وه او دا کار چې و ډېر زیات ګران و لکه اوس معمولي چاته څوک بده خبره وکړي نو هغه د هغې نه ورته 2 پیرې بده خبره کوي او په دغه باندې خلک روان دي او دا دنیا چې ده کم طرف ته روانه ده دا ورځ چې نن منځلی کېږي نو نن دنیا ته د باچا خان د فلسفې د هغه وخت نه ډېر زیات ضرورت دی ولې چې په هغه وخت کې دونه زیات په مصیبتونو کې مسلمانان نه ول لیکن نن سبا چې کوم دغه ټولې دنیا له پکار دی چې د عدم تشدد فلسفه اختیار کړي او دا دنیا چې دا هم دغه دنیا ده دا به چلیږي خو کوم د تشدد یو لړۍ چې روانه ده پکار دا چې خلک عدم تشدد طرف ته لاړ شي او دا دنیا یو پرامنه ځای جوړ